مولوي صاحب سره انټرویو اخیسته ده دا ویډیو وګورئ چې تراویح وکړې پرې کې ما کوم ملموري نشم کولای و بل پرې کې مې کړې دي بس هغه راته ویلې چې خیر زمونږ لپاره دا تراویح وکړه بل دا چې پلار دی وایي چې زما په اړه باندې ډېر ارمان دي چې رحاب تراویح کولې زور پسې شاته ولاړ وي نو بس ما خبره چې کوم لړته ونیوله مال پلار خو مې لا فلحال نشته دی سعودي کې دی خو زه به دغه د ارمان چې کوم دی عزیز نه پوره کړم نو ما داسې کار وکړ چې ما دا تراویح وکړې خو هغه چې کوم دی نو په ډېر ښکلي انداز سره راغلي دي نو ماشاءالله زه د مینوالو ډېره مننه کوم چې ما دومره سپورټ راکړو خو ټول محنت چې کوم دی نو د مور او پلار مې دی او بل دا چې وروڼه مې چې کوم دی نو ما ته وایي چې نه راباندې کوداره وم نه راباندې غلا کوم هېڅ ته باندې نه کوم خو ته خپل قرآن راټینګه خپل سبق راټینګه صحیح ډېره سمه ده قاري صاحب محترم موږ ته به دغه کوم تاسو تلاوت چې کړی دی هغه به راته هغه شانتي انداز کې ووایي په هغه ترتیب باندې راته ووایي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا سبحان الله ماشاءالله اخیره یو کلام تیورو چې ښکلی کلام یو ستاسو خوښ شي او لږ غونډه کې په روان انداز باندې قاري صاحب محترم یو داسې کلام چې ستاسو په ټولو کلامونو کې هغه خوښ او تاسو ته نږدې هغه راسره شریک کړئ بیا به پروګرام اختتام وکړو ډېر پر من راغلی یم رسول الله ته ور پرې مږدی لږ د جنګلې خوا ته ور پرې مږدی لږ د جنګلې خوا ته ور پرې مږدی او په مینا مینا چې ور وګورم اشنا ته ور پرې مږدی لږ د جنګلې خوا